السلام علیکم ملګرو د افغانستان د ریکس خبرې واورئ بیا سره زه په یو څو خبرې کوم لیکن ویډیو به ضرور ګورئ او ضرور به شیر کوئ چې دې خلکو ته ورسي آیا د افغانستان والا سره رښتیا داسې کیږي دا کومه چې افغانستان دا کس وایي نو ویډیو به ضرور ګورئ چې ته وینې کورونه در معلوم دي په کباړي کې نه پرېږدي په کراچۍ کې نه پرېږدي په روډ یې نه پرېږدي نو اخر موږ ته به یو لار راکوي نو یو لار خو راسره وکړه که حکومت یې ظالم یم ظالمي راسره وکړه که مسلمان یم مسلماني راسره وکړه که ښځې نن ولاړ په دوه بلنکو چا ښځو سره ولاړه د وایګانو ته هغه یې ووړې عدالت ته پیش کړې نن د موږ خویندې ومندې ماشومان او په جیب کې به راته دي بغارې وهي چغارې وهي او زما ته راغلي چې ته مشر یې زه نو ستا سره ته وکتم زه مشر یم ما وګوره په کوم قانون زه ملامت یم چې زه تا ته جواب درکړم ویډیو مو کتله خوږو ملګرو د افغانستان د ریکس خبرې مو اورېدې زه خو ډېر زیات خفه کړم چې ولې پاکستان کې د افغانستان والا سره دومره زیاتی کېږي نه د فکر یو داسې خبره ځکه که موږ ټول مسلمانان یو افغانستان والا موږ ته ډېر زیات نږدې دي موږ هم پښتانه په پاکستان کې ډېر یو او افغانستان والا ټول پښتانه دي موږ ملکونه دې لپاره نه دي چې موږ ملکونه جدا یو موږ چې 52 ملکونه 53 ملکونه مسلمانان یو نو موږ به صرف د کافرانو خلاف یو موږ به صرف د کافرانو سره جنګ کوو موږ به په یو بل په منځ کې دا قصې نه کوو او نه به یو بل په منځ کې جګړې کوو نه به د یو بل سره ظلم کوو نه د پکار ځکه چې مسلمان باندې ظلم نشي کولی او نه د پکار که هغه افغانستان والا مجبوره دي پاکستان ته راشي مخکې خو پاکستان والا هم خوشحاله او افغانستان والا هم خوشحاله او ځکه چې صحت کارت به و نو د هغه وجې نه به څه و بیماریانې دا سیستم به څه کېده په اسانۍ کېدلو لیکن اوس هم هغه ختم شو لیکن د افغاني دا خبرې مې چې واورېدې نو ډېر زیات خفه شوم چې په پاکستان کې ولې داسې د افغاني سره کېږي ولې کېږي ځکه چې په افغانان هم مسلمانان دي او موږ هم زیاتی نه دی پکار او ملکونه خو صرف د دې لپاره جدا یي چې دوی صرف د یو بل حفاظت وکړي د خپل قوم د خپل ملک د خلکو صرف حفاظت وکړي د دې لپاره ملک صرف یو جدا یي نور د دې لپاره نه چې موږ ټول مسلمانان یو او موږ به صرف په اتفاق کوو ځکه که موږ په هر ځای کې مسلمان یو نو موږ به د هغه عزت کوو که په هغه په هر کم ګوټ کې د دنیا په هر ګوټ کې نو موږ به یې څه کوو عزت کوو ځکه چې هغه د الله رب العزت هغه کلمه ویلې ده او د هغه کلمه چې څوک وایي که نه د هغه یخته ژوند تېروي نو الله پاک هغه له ډېر زیات عزت ورکوي هغه سره ظلم خوند نه کوي چې د یو انسان په بل انسان باندې ظلم وکړي یو مسلمان په بل مسلمان باندې ظلم وکړي وایي یو انسان چې یو کس مړ کړي نو لکه ټول انسانیت یې مړ کړی نو تاسو وګورئ څومره غټه ګناه ده چې یو انسان مړ کړي نو دې په بدله کې چې لکه ټول انسانیت چې تا مړ کړی نو موږ له پکار ده چې د یو بل سره مدد وکړو او د یو بل خدمت وکړو که په کلي کې که په علاقه کې که په ملکونو باندې که په دنیا کې په هر کوم ځای کې موږ له پکار ده چې د هر سړي سره څه وکړو ښېګړه وکړو او مدد ورسره وکړو موږ به بیا ډېر زیات خوشحاله باندې ژوند تېرو موږ په افغانستان کې په پاکستان کې موږ پښتانه نو موږ به د یو بل سپورټ کوو ځکه چې موږ ته افغانستان والا ډېر زیات نږدې دي نو موږ ته د ورونو په شان بیخي نږدې ښکاري لیکن نور ملکونه دي مسلمانان ملکونه دي موږ به د هر سړي عزت کوو لیکن هغه زموږ نه لرې دي نو افغانستان والا موږ ته ډېر زیات نږدې دي نو موږ به یې څه کوو عزت به هم کوو او ښېګړه به ورسره هم کوو بل دا چې بل ورځ ما یو ویډیو وکتله نو افغانستان یو کس لګېدلی دی د پاکستان په کرنسۍ باندې څه وکړه د ټوشو پیپر په ځای استعمال کړو نو ډېر زیات یې خفه کړم چې ولې تاسو د پاکستان کرنسۍ سره زیاتی کوئ ولې تاسو یو تکبر کوئ ځکه چې موږ یو بل ته محتاج یو که پاکستان والا افغانستان ته افغانستان والا پاکستان ته موږ به د یو بل سره ښېګړه کوو او ویډیو زیات نه زیاته شیر کړئ ما هم ویل چې خپل یو څو خبرې پرې وکړم ځکه چې دا غلط فهمۍ او دغه څیزونه موږ د یو بل نه څه جدا کړو نو موږ به څه وکړو مخکې به ترقي وکړو موږ مسلمانان به څه شو په دې دنیا به هم کامیاب په هغه دنیا باندې به هم کامیاب دا 2 ورځې ژوند دی چې ښه یې تېر کړو هېڅ پته نه لګي چې څه ټایم موږ له مرګ راځي ما سهار زنده دی او ماښام ایسته کې بس وایي مړ شوی دی هېڅ پته نه لګي او بس قبر ته لاړ شي یا ماښام ژوندی او سهار بیا نه